الله الرحمن الرحیم اصل کې د کټ گاډو د پاره چې عدالت کم آرډر کړی دی عدالت خو زموږ د ټولو د پاره قابل احترام او قابل عزت دی دا و خبره چې نه هغه پکار ده چې مونږه هغه بالکل فالو کو او پاغي باندې عمل کو چې کومه خبره عدالت کړل چې داغي هغه پوزیشن چې هغه کلیر شي عدالت دا خبره کړل چې چیسس ویلډ گاډي چې کم دی یا ټیمپر گاډي دی چې دا دی ونیوي شي او داغي خلاف دي نو چیسس ټیمپر او ویلډ گاډي خو په قانون کې او په دې کې آلریډي کم گاډي چې په دې مارکیټ کې هغه چلیږي یا په پاکستان کې ناغم په قانون کې ممنوع دي او غیر قانوني دي او په کار چې هغه ونیوي شي موږ داغي خلاف یو خو چون کې په ملکن ډیویژن کې یو سیستم دی چې ان سی بي گاډي دی او بیا داغي سره په ملکن ډیویژن کې کم د کټ گاډو په حواله چې خبري چلیږي او کټ گاډي راغلي دي نو دا گاډي چې دی دا په ټرکونو کې یا په دغه کې دا داسې نه راځي چې په دې باندې الته کسٹم پیډ کیږي او باقاعده په دې لارو باندې باقاعده راځي په کانټینرو کې او هغه کدل دا هغه گاډي په 2013 کې چې کم کسٹم اډ دلته لګیدل او او پاغي کې د ټولو نه زیات گاډي دغه گاډي چې دی هغه کسٹم شوی دي او هغه باقاعده لیګل په دې دغه کې چلیږي خو ډیره د بدقسمتۍ خبره ده نه چې کله عدالت کوم خبره کړې ده نو موږ بالکل لاغې سره دغه خو په دې پاکستان کې یو سیستم دی یو ریواج دی یو علاقه دغه چې بیسیت یو ترانسپورټر زه دا خبره کول غواړم چې کټ گاډي یو مثال کې ډاکسن دی ډاکسن ډیر زیات لوړ ګلګت او دی علاقو ته یا په خپل موجوده کې نو دا غي دا پریم اکثر ماتيږي نو هغه هم ډبل کړی نو چې پریم مات شو هغه اتوماتیکلی په کټ کې هغه پریم راغی لگا یا داسې 12 سیټر پلینکو چې راځي هغه خلکو د کړی هغه د بار د کړل ناغي نیم سپیسی شاته هغه پریم ته سیوا کړی دی نو هغه په کټ کې بیا راځي ځکه چې هغه خو د چې دادو چې کومه طریقه کار انتظامی دا کړو د خلکو دا ګړ داسې قسم سوزکی چې دی هغه پریم چې دی نو هغه خلکو ډبل کړي هغه ماتيږي په لوډینګ کې چې باغی لوډ راوړي نه هغه ماچي نو بیا دوباره هغه خلک پریم چې ډبل کوي او هغه دا کړي نو موږ انتظامی ته یا زمون الله چارواکي چې څوک دي او موږ بیا د دې متعلق چیف جسټس اف پاکستان ته سوال کوو چې ملکن علاقه چې دا ډېر فاسمنده علاقه ده په دې خلکو باندې ډېر زیات تکلیفات او ډېر زیات دغه تیر شوي دي دا خلک چې کم سوزکی یا کم د ټیکسي گاډي دي کم لوډینګ گاډي چې دي نو هغه پریم والا گاډي دي او پریم گاډي که اتوماتیکلی ته پاګه لوډ سیوا کې نه به ماتيږي چې مات شي هغه اتوماتیکلی پکټ کې راغی یا داسې د گاډي اکسیډنټ شي کم گاڑی چې اکسیډنټ شي نو لازمي داغه دروازې یا داغه سیټ چې ولګي نه خلک کټکي او هغه تاغه ټوټي اچي او هغه غاړه راکې نام په کټ کې راځي نو دا تفصیلی خبره دی واته په تفصیل سره دی د واضحات خلکو ته وشي چې واضح خبره دا چې د ټیمپر په ګورنمنت اپ دغه د اول نه دا خبره دی نو د ملکن د پاره سپیشل داسې ولې یو سیستم یا داسې خلک ولې غریبانان ټاچ کول یا پاغو دومره پرشر اچول یا داغو غریبانان دومره نظر انداز کول او بیا پولیس انتظامیه ته ډایرکټ داغه سره دا کول او په خلکو باندې دومره افراطفری راوستل چې پاغي کې ډیر خلکو گاډي نند ولړلی او هغه غریبانو زهره اشم دغه غاړو د ذریعہ وګرځول او سار راوځي پاغي هغه ټیکسي کوي نن هغه خلک چې دی هغه گاډي چې دی هغه ټول ودرولې دي او کم تانو چې کم گاډي نیولې نه هغه ټول چې دی په تانو کې ولړلی او غریبانو ته انتهایی تکلیف او درد ده مونږ وایي چې دا خبره دی بالکل واضح شي کم گاڑی چې ټیمپر دی د کم گاڑی چې چیسس والے شوی دی بالکل دا گاڑی دی ونیوي شي موږ د هغې بھرپور مخالفت کوو او عدالت ته موږ اپیل کوو چې دا خبره دی د اډر دی بالکل واضح شي چې آیا چې دا دغه گاڑی دی موږ خپل لا برادرۍ ته ځکه چې زموږ وکیلان چې دي زموږ هغه اساسه ده زموږ د لایف فروم د نورو پاټو چې څومره دي موږ هغو ته درخواست کو چې آیا تاسو په دې باندې دا فیصلې دا تفصیل چې دی دا تاسو واضح کړئ او په دې باندې تاسو د کمشنر سره د ډیپټي کمشنر سره په دې باندې کېناسته غواړي چې خبره وشي چې دا خلکو ته نو پټانو کې به دا تکلیف خلکو ته نه میلاویږي چې آیا سوزکې راوته دا چې سیستم کو چې سیستم ټیمپر چې بالکل موږ دغه خلاف یو دا دی بالکل ونیو شي کنه نو بیجادي دا خلک چې دی دا انتظامیه ته مخاص کو چې دا دی نتنګ یا هغه خپل روزګار د باقاعده آرډر ورکړی شي چې هغه خپل کاروبار ته خپل ګاډي روباسي او خپل مشرانو ته اعلی قیادت ته څومره چې زمونږ افسران دي زمونږ لپاره قابل قدر دي هغه ته مخاص کو چې دا قسمه دا دغه چې عدالت د ویلډ چې سچ ویلډ او د دې متعلق خبره کړې ده که آیا مکمل کټ ګاډي پکې راغلي چې ټوټل کټ ګاډي ونیوي شي
نو دا ډیره زمونږ د خلکو لپاره ډیره افسوسناکه خبره ده. خواست کوو او خپل وکیلانو ته چې په دې فیصله دې مخې ته اپیل د ججان ته اپیل وکړي او دا پوزیشن دې خپلو دې غریبانو خلکو د ملکن ډیویژن لپاره چې همیشه دا خلک ځپلي کیږي او بار بار دا خلکو ته تکلیفات نه دي خلاف دي او اکشن واخلي. ډیره مننه، شکریه.